سواد کې خوږې او د رس نه ډکې الوچې او خوانې پخې شوي باغوانانو شوکه شروع کړې ده او د ملک بیلو بیلو سیمو ته رسولی شي. باغوانان وایي سږکال د خراب مارکیټ له وجې دوی په تاوان کې روان دي. د سواد زراعتو محکمې تر مخه د سواد په 15,000 ایکړ ځمکه د میوو باغونه دي چې پکې شلتالان، مڼې، سره املوک، الوچې او خوبانۍ په لوی پیمانه پیدا کیږي. دا وخت د سواد په باغونو کې خوبانۍ او الوچې پخې شوي دي او په یو شمېر باغونو کې د میوو شوکه روانه ده. باغونو کې کارکوونکي وایي چې دوی ته مزدوري هم ښه میلاویږي او خوږې میوې هم خوري. الوچې خو ښه صحیح دي، سهار راځو شپږ نوي بجې، ماسپښین بیا په دغه بجې چوټي کوو 2 بجې بس کوو او بس بیا ځو، بس ودانبو، بس بیا ګرځو راګرځو، بیا سهار راځو. 2 घन्टे ډیپټي کوو او 600 روپۍ دیاړي ده او خوبانۍ او الوچې او شلتالو میکس شو کوو او 200 شلتالو دي 300 450 پیټه لکه شلتالو باسو. د باغونو مالکان او کاروباري خلک وایي چې سږ کال میوه ډېره ښه شوې، خو بیا هم په ملک کې د کاروبار نشوالي له وجې دغه خوږې او د رس څخه ډکې میوې په تاوان خرڅېږي، نو ځکه زیاتره باغونو کې څښا شي. دوی په وینا خرچه زیاته ده او نفع کمه. دا سیزن 2019 دی او دا یو د الوچې دپاره خوبانۍ دپاره انتهایي او کم ریټ والا او یعنی خراب ریټ والا سیزن دی. پته نه لګي څه وجوهات دي چې مالونه لکه موږ ته دا خوبانۍ تاسو وکته ټوله راتاوې شوې ده 100 روپۍ باندې پیټی ځي او په دغه بدې هم خرچه راځي. خرچه په ډېره زیاته راځي، د مزدور خرچه سیوا د ټول جمع په خرچې کړي، سپریګانې، سرې، بخوري او بس ریټ نشته دی، په 50 روپۍ غوتش کاټن دی. د باغوانانو تر مخه د سواد الوچې او خوبانۍ د ملک بېلابېلو برخو پنډۍ، لاهور او تر کراچۍ پورې رسولی کیږي. په میوو کالو سره لوی محنت کیږي او د ولس لاسو ته رسولی کیږي. د سواد خوږې میوې د پاکستان ګوټ ته رسي او بله خلک د دې څخه خوندونه اخلي، ولې زمیندار وایي چې سږ کال د مناسب سهولیاتو نشوالي د وجې نه دوی په خساره کې دي. د کیمرامین مهدي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سواد.